2025 د معدنیاتو کوم بیل چې پاس کېږي نو پی ټی آی هم په خپل منځ کې 2 ځایه کړله او دې کې صوبې ته څومره تاوان دی 6000 ارب ډالر چې کوم دی دا پښتونخوا ته نقصان دی. اوس لوګ غونډې تفصیلي په ورځو خو ویډیو په خپل هم ګورم مخکې یو کر چوت کوي او شیر کوي په ټیک ټاک کې ریپوسټ کوي. دا خبر ته زه به دې بله راواړم اول دوستانو تاسو ته معلومه وي چې په پښتونخوا کې دا ښکاره وسایل چې دي 6000 ارب ډالر چې کوم دي نو دا ښکاره دي. د پښتونخوا وزیر اعلی صاحب لنډ ورته ویم هغه وایي چې دا د پښتونخوا په حق کې دی پښتونخوا ته به پیدا رسیږي دلته به هوټلې راشي یو څه او بل څه به راشي نه لالي دلته هوټلې موټلې هېڅ شی نه راځي دلته چې کله معدنیاتو باندې کار شروع شي مشینري به راشي او آرمي والا به ورته وردېږي دې ځای نه به شی راځي او ډایرکټ به ویغپاق او اسلام آباد ته به ځي صوبې ته هېڅ قسم پیدا نه کېږي که صوبې ته په دې کې پیدا کېږي وزیر اعلی صاحب نو زمونږ د بجلۍ په مات کې 2 اربه روپۍ په ویپاق باندې خرڅ دی اول ته هغه راواخلم بیا ورسره په دې کې موږ لږ ډېر وردي په دویم نمبر کې په دې کې چې د پی ټی آی کې شکیل چې کوم دی شکیل خان هغه وایي چې دا زمونږ صوبې په معدنیاتو باندې یو قبضه کول دي او یو تور څادر په پښتونخوا باندې راخورول دي. په دې ځای کې زمونږ د پښتونخوا نور ماهرین وایي چې د پښتونخوا کې چې څومره قیمتي وسایل پراته دي دا به ډایرکټ امریکا ته حواله شي ډایرکټ په امریکا ته حواله شي او چې کله امریکا کې میلاو شو نو بیا هر څه لاړ که تاسو یوه خبرې ته زه سوچ راوګرځوم یوکرین جنګ چې کوم دا ټول امریکا وکړو دا خو منې که نه او کله چې د یوکرین صدر رالی امریکا کې د ټرمپ سره کېناستو نو ټرمپ چې د کوم وسایل غوښتو نو د هغو په هغه سپینه ماڼۍ کې د هغه د وسایلو خبره یې نه منله ورسره خبره یې تیز او بیزه کوله بیا هغه دویم وزیر اعظم ورسره پکې تیرو بیر شو بیا پکې صحافیانو ته لاره میلاو شو هغو پکې تیرو بیر شو ورسره یو کس یې په خپله ماڼۍ کې په 1000 کسه راسیار کړی و او هغو یو کس چې امریکایان نو دلته زموږ په پاکستان کې ټولې په ګوته ګوته تاوی باندې یوکرین یو مشر چې ټول عمر هغه سپورټ کړی امریکا سپورټ کړی یو اس ای سپورټ کړی هغوی په خپل کور کې داسې وګډول لنډه یوکرین باچا ته مطلب واخلئ چې هغه له خپل وسایل نه ورکوي د دومره جنګ بعد او تاسو له دومره په اسان باندې خپل وسایل ورکوئ کور امران شه را روان نسل چې کوم دی 100 کاله پورې به د دې نسل خپې چې کومي دا به په خټه باندې پرتې چې څنګه دی زور کوي دا به خویږي